الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى اما بعد. نننی نشست کې مونږ ستاسو وړاندې یو مسله بیانو. هغه مسله د سهار د سنتو ده. چونکې د سهار د سنتو په احادیثو کې چې هغه ډېر تاکید راغلی دی، لہذا که یو کس سهار جمعات ته داسې وخت کې راشي چې د سهار جمع ولاړې وي او د چې دا سنت نه وي کړي، نو آیا دی به سنت کوي که نه جمع سره به شریکېږي؟ د ده لپاره شریعت څه حکم دی؟ نو جواب دا دی که د ده امید و چې د سنتو کولو نه پس چې دی زه د امام سره د فرضو د آخري رکعت پورې شریکېدی شم، یا د بعضې فقهاو په نسبت باندې تشهود را لاندې کولی شو، یا د بعضې فقهاو په نسبت باندې یعنی د سلام نه مخکې شریکېدی شو، نو دی چې دی هغه به سنت کوي. سنت به کوي په دې ټولو صورتونو کې، یو ځای د جمعات یو سیټ ته چې دی هغه به سنت وکړي او د امام سره چې دی هغه به شریک شي. خو که د سنتو کولو په وجه د ده نه د سهار جمع مکمل فوت کېده، یعنی د ده بالکل د سلامه پورې چې دی هغه دی نشو شریکېدی د بعضې فقهاو په نسبت باندې، یا چې دی هغه د تشهده پورې، یا چې دی دویم رکعت، نو دی چې دی بیا به سنت پرېږدي او په جمع کې به چې دی د امام سره شریکېږي. خو بله مسله د دې سره دا ده چې یو سړی جمع ولاړه وي، د سهار جمع ولاړه وي، نو په صفونو کې چې دی سنت کول چې دی دا کول نه دي پکار، بلکې یو طرف ته چې دی هغه کول پکار دي. خو که چا د صف سره نږدې وکړل نو جایز دي، خو بهتر نه دي. البته د جمع د ودرېدو نه مخکې د جومات په هر ځای کې چې دی هغه کولی شي. نو لہذا خلاصه دا شوه چې د سهار فرض د سړي نه چې دی هغه مکمل نه فوت کېدو، نو دی چې دی به سنت کوي او د جمع سره به شریکېږي، د دې لپاره چې د سنتو او د جمع دواړو فضیلت چې دی هغه حاصل